بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وخت کې مونږ په ریجن چینی کې موجود یو او مونږ دې ته تقریبا د کور نه او د خال نه سفر وکړو. په هایکینګ باندې مونږ رالو. تقریبا مونږ په 3 غنټو کې چې دنو راورسېدو او بیا مونږ هلته دې ملګرو سره مونږ هلته سټې وکړو، روټۍ مو خوړله. د هغې نه پس دلته رالو. دې ته ریجن چینه وایي. دا ډېره مشهوره چینه ده، خلک دې له راځي او ډېره دوایي چینه ده او دا دې په باره کې دا مشهوره ده د خارښ دپاره، د الرجي دپاره چې دی نو دوایي ده. او نور د دې جړلو بوټو نه چې دی نو دا راوتې ده، تاسو وینئ دا جرلي بوټي دي. دا جرلي بوټي دا ټول چې دی نو دا دوایي ده او په دې کې الله تعالی شفا یې ښودې ده او نور هم الله تعالی دې علاقې له دې له چې دی نو ښکلا ورکړله او ډېر د قدرت حسین نظارې دي. نو دا هغه چینه ده چې کوم ته مونږ سفر وکړو. تقریبا د خان نه مونږ په 3 غنټو کې دلته راورسېدو په هایکینګ باندې او دې اوبو ته څوک 3-4 سکنډ نه چې دی نو لاس نشي نیولی. دا دومره یخه ده او دا د اګست میاشت ده او د اګست په میاشت کې تاسو ته پته ده څومره ګرمي. خو دلته موسم هم ډېر مزیدار دی، ډېر خوشګوار موسم دی، ډېر یخ دی او دا چینه هم چې دی نو هغه ډېره زیاته چې دی نو یخه ده. دې ته څوک لامبل هم نه شي. دې کې اودس کول هم چې دی نو ډېر ګران دي. او دا تاسو وګورئ، دې سجاد دلیو دې توصیف چې دی نو هغو پکې ځان یخ کړو او مونږ هم پکې اوس لږ ځان چې دی نو هغه یخوو او نور بیا تاسو ته چې دی نو ښایو. دا سجاد او توصیف اوس تیاری کوي په دې یخه چینه کې د لامبلو، چې په دې یخ اوبو کې چې دی نو هغه ولامبي او ځان چې دی نو هغه یخ کړي. دا سجاد ورغی او دا اولنی دغه چې دی نو لږ ګرانه یو، خو بیا وروستو دا سم هټ کې چې دی نو خلاص کړله. دا د ډېرې یخوالي د وجې نه چې دې ته څوک چې دی نو یو 10 سکنډه چې دی نو ودرېدی نه شي. دومره زیاتې یخه چینه ده دا او ډېر په مشکله باندې چې دی نو سړی دلته دې ته لامبلی شي. دا دې سمې چغې یې خلاصې کړې. دا اوس توصیف ورغی. دا اوس توصیف دی او دې چینې ته چې دی نو لامبي. ډېره یخه چینه ده دا او دې ته څوک 1 منټ نشي ودرېدلی. توصیفه څنګه ده؟ یخه ده یاره، ډېر ښه وخت یخې دي، یخې ګوري. یاره شرطیان څوک زه درته وایم چې 1 منټ دې ته څوک نشي لامبلی، لکه چې د واورې نه زیات یخې اوبه دي. خالص واوره ده. رجب ګرمي دي ماشاءالله. دا دې ته ښه دی. ساه بندې کړو ماشاءالله. ښه دی. ډېر خوند یې وکړو، ډېره مزه یې وکړه او ډېره انتهایي یخه ده.